قصه تاسو به اورېدلې مي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر بن الخطاب رضی الله عنه پر دواړه راوتي د شپې یو ځای کې ناست نو اذ جاءهم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ما اجلسکما ها هنا تاسو څه کوئ دواړه دلته ناستې د شپې یو روایت کې راځي ما اخرجکما څه شی راویستي دا ټایم څه کوئ تاسو هغه وتې والذي بعثک بالحق اے د الله پیغمبره قسم دی زمونږ په هغه رب باندې چې تی رالیږلی ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع موږ لوږې راویستي وږي شوي او کور کې څه نه و د خوراک نو موږ وایي چې بهر ته به وځو چې یو ملګري خواله به ورشو چې ته به ورشو څه به وخورو خو یا رسول الله تاسو څه کوئ دا ټایم زمونږ خو راوتي د شپې خو تاسو دا ټایم څه کوئ دا خو ستاسو د آرام ټایم دی وی والذي بعثني بالحق زما دې په هغه رب باندې قسم وي چې زه یې رالیږلی ما اخرجني غیره زه هم دغه لوږې راویستی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وږی شوی نو کور کې څه نه و نو زه هم دغه لوږې راویستی یم ځئ چې ځو نو درې ونه روان شو د یو انصاري کور ته ورلو دا قصه د ابو ایوب انصاري رضان سره هم راغلې ده چې دوی کله ورلو ورې وټکو ښځې اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته این فلان پلانی چېرته تللی خاوند یې ورته یاد کړو هغې ورته ذهب یستعذب لنا ماء یا رسول الله خو تللی اوبه راوړي موږ له او پخی راغلی او سمه خوشحاله په دې کې چې ګوري نو هغه د کور هغه مالک د دې ښځې هغه خاوند راغی اوبه یې رااخیستې دي او را روان دی چې څنګه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو او هغه اوبه یې کېښودې هغه لوښی یې کېښود او رامنډې کړې مرحبا مرحبا پخیر راغلی پخیر راغلی څه درانه مېلمانه وي نن راغلي دي او ځکه د ځمکې په دې مخ باندې درانه مېلمانه هغه دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې میلمه دی او بیا ابو بکر او بیا عمر رضی الله عنهما نو پیغمبرانو کې غوره پیغمبر زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا به پیغمبرانو پسې غوره انسان ابو بکر صدیق دی بیا په هغه پسې غوره انسان عمر بن خطاب دی او چې دا درېونه د چا میلمانه شي نو د څومره اوچت انسان دی